نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا صدق الله العظيم. سورة النساء شپږم پارا یو سل او یایم نمبر آیت دی. په دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکوع کې د عیسایانو عقیده د تثلیث ذکر شو. پس په دې رکوع کې د عیسایانو د عقیدې د تثلیث تردید او الله پاک توحید ذکر کیږي. عیسایانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کړ چې تاسو د عیسی علیه السلام بی ادبی کړو. د عیسی علیه السلام په شان کې تاسو تنقیص او کوتاهی کوئ او زمونږ د عیسی علیه السلام سره محبت. عیسی علیه السلام نو داسې کارونه صادریږي چې هغه د خدای لکه مړی ژوندي کول، بیمار ته صحت ورکول، مرغۍ الوزول جوړول، دا خو د خدای کارونه دي. نو موږ عیسی علیه السلام خدای منو ځکه کارونه د خدای او تاسو عیسی علیه السلام خدای نه منئ. عیسی علیه السلام بی ادبی کوئ. الله پاک دا آیتونه نازل کړل چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی او د الله بنده ته د الله بنده ویل په دې کې شرم نشته. فرشتي د الله پاک بندگان مقرب دي، مخلوق د الله دی. هغه په نشرمېږي د الله په بندګۍ چې هغه بې مور بې پلار الله پاک په خپل قدرت سره د نور نه پیدا کړي. عیسی علیه السلام د نور نه پیدا دی. د هغه تاسو په دې باندې د هغه باره کې شرمېږئ چې هغه د الله بنده دی. دا خو څه د شرم خبره نه ده. او کوم انسان چې الله پاک په بندګۍ باندې وشرمېدو دا نقصان. فرشتي د الله بندگان دي. عیسی علیه السلام د الله بنده دی، الله رسول دی، انسان دی، خدای نه دی. او تاسو یو بنده ته خدایي صفات ورکوئ، دا ستاسو ظلم او زیاتي دي، دا ستاسو شرک. او بیا الله جل شانه د مؤمنانو نتیجه او د کافرانو نتیجه ذکر کړي. مؤمنان الله پاک باندې ډېر ثوابونه ورکوي او کافران څوک چې الله په عبادت باندې شرمېږي او تکبر کوي دې ته الله پاک دردناک عذاب ورکوي. او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ختم نبوت ذکر کړي چې اے تمام خلق تاسو په نبی علیہ السلام دلیل په توګه را لېږل دي. د دغه خبره ومنئ، د ټول ژوندۍ ستاسو لپاره په توګه هدایت دلیل او د دې چې کوم کتاب قرآن ورکړي دا د هدایت لپاره کتاب. اوس د نبی علیہ السلام نه بعد د قیامت پورې د بل نبی راتلو حاجت او ضرورت پاتې نشو، ځکه نبی علیہ السلام د ټول انسانانو لپاره د قیامت پورې پیغمبر راغی، کتاب تر قیامت پورې د ټول انسانانو د هدایت کتاب راغی. نو د بل پیغمبر د بل کتاب ضرورت پاتې نشو. او بیا الله جل شانه د مؤمنانو کامیابی ذکر کړي چې کوم انسان الله ایمان او د الله په دین باندې ځان کلک کو، الله پاک په دې انسان ته جنت ورکړي او داسې نعمتونه او آخرت کې به دومره ثوابونه ورکړي چې د ده په خیال کې به. او بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس د کلالې په باره چې کوم انسان داسې وي چې د هغه مور پلار ني او اولاد ني او دی وفات شي د ده د میراث به څه کېږي. الله پاک آیت نازل که یو انسان داسې وي چې مور پلار ني اصول او فروع ني اولاد بچي وسیم کړ وسیم ني او د ده نه رونه خویندې
پاتې شوې دغه مثال یو خور کې نه پاتې شو نو په ټول مال کې به نیمه خور ته ملو شي او که یو ورور پاتې شو خور وفات شو ورور یو دی ټول مال به ضرور شي او که مثال دا خویندې دوه پاتې شوي ورور مړ شو صرف خویندې دې پاتې دي دوه نو ټول مال به درې ضایع شي دوی حصې به پکې د دې خویندې شي که دوه یا زیات وي او که نرمړه خویندې دواړه پاتې شو لکه مثال ورور وفات شو یا خور وفات شو او مشترکت نرمړه خویندې پاتې شوي دا ټول مال پر دې حصو کې تقسیم شي ورونو ته به د خویندو په نسبت باندې دوچن حصه ملو شي دا آیت د سورې نساء چې کوم ابتدا کې کوم آیاتونه نازل شوي د میراث متعلق دا د هغې نه علاوه باقي د کلالې صورت کې دلته ذکر شو او دا میراث چې په کلاله کې ملاویږي نو حقیقي سکر ورکور ته یا حلاتی لار شریک ورکور ته حقیقي مسله دلته نه د ذکر شوي الله جل شانه د سورې بقره شروع کې میراث متعلق مسله ذکر کړه او د سورې نساء او د سورې نساء اختتام کې د میراث مسله ذکر شو په دې کې د میراث د مسلې اهمیت ذکر کیږي چې دا ډېر اهم مسله ده چې میراث خپل وارث ته پوره ملو شي کاغه زنانه ده او که نارینه ضرور دی او خور ده خپل حصه ورته مستقل ملاوېدل پکار دي ابتدا کې د صورت دا ذکر شو او اختتام کې هم دا ذکر کېږي اگر چې نن زموږ مسلمانانو اگر چې د دې کې کارونه ډېر کوي خو په مسله د میراث کې بیا څه کې چې حق خپل ورور ته خپل خور ته خپل لور ته خپل زوی ته بل حق څوک نه ورکوي دا زموږ مسلمانانو کمزوري ده الله زموږ مسلمانانو دا کمزوري وباسي الله پاک فرمایي لن يستنكف المسيح نشرکی مسیح عیسیٰ علیہ السلام ان يكون عبدا لله راجدی بند اللہ وللملائکة المقربون او نفرشتی اللہ پاک مقرب اللہ پا بندگی اگر پخبل نشرکی نتاس کی سیان کبھر شرکی ومن يستنكف عن عبادتی وسوچو شرمیدو پا بندگی اللہ پاک باندی ويستكبر التكبر عبادت اللہ نے ځان لري فسيحشرهم اليه جميعا زرد چلا پاک پر اجم کی دی خپل ځان ټول فاما الذين امنوا فسرج مؤمنان دی ایمان وروړي او عملوا الصالحات وهم نیکړي دنهږي فيوفيهم اجورهم الله پاک کو پرور کی دی ترغی ثوابنا ويزيدهم من فضل زیات کر الله پاک دې ثوابنا واما الذين استنكفوا كسان جري تكبر استنكفوا شرمهم واستكبروا تكبرهم فيعذبهم عذابا اليما عذاب ورک اللہ پاک کی عذاب دردناک ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا او دیون امید خپل ځان د پاره سوا د الله پاک سو دوست او نسو مددگار یا ایها الناس خلقوا قد جاءكم برهان من ربكم فتاقی سر اغلی تاسو برهان دلیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من ربكم استاسو درب طرفنا وانزلنا الیکم نورا مبینا ومن نازل کړي تاسو ته نورا مبینا وهدایت اورنا کارا چ قران دی فاما الذين امنوا بالله فسرك ساجا ایمان نوړي پالنا باندې واعتصموا بيدي منقول ولغل الله بدين باندې فسيدخلهم في رحمت من زرد چلا بدي داخل کی پخپل رحمت کی چ جنت دی وفضل او بڑے رجات نعمتونو کی ويهديهم اليه صراطا مستقيما او بقي الله پاک دی تنی غلارا یستفتونک کی تپوس کی استان نبی علیہ الصلوۃ والسلام قلتو فرمایا اللہ یفتیکم فی الکلالہ اللہ پاک حکم کی تاستا پبانا د میراث د کلالے کی یعنی مرون کو چریو سڑی حلقہ دی وفات شي ليس له ولد چنوی د اولاد ولو اخت او د طرف وی اللاتی اعیان حقیقی یا بلا شریک فلها نصف ما ترک دی خور د پار نیم مال نیم حصہ د ټول مال او يرسو د
کچر رور پاتی شید دی خور وارث او دی یوازی ان لم یکن لها ولد کچر نبی دی خور دپار اولاد بیا ټول مال بدارو موڑی بینکانت تثنتین کچر دو خویندی پاتی شید رورنا فلو مقتلطان مما ترکا مدو سلسو ملاوی کی داغ مال چپریخی ودیرور وینکان اخوت الرجال و نسان او کچر ویوارسان رون خویندی ناری نو زنانا فلید ذکر من دو حظ الانثیین نو دا مذکر دا پارا بے ساتھ دو وسعو دا خویندو برابر یبین اللہ لکم اللہ پاک بیانی تاس ترا مسئلے انت دلو دا پارا دی چتاسو گمراہ نشئی واللہ بکل شیئن علیم اللہ پاک پارسک باندھ پیل واخد آوان